بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. معلى بن خنيس امام صادق علیه السلام نه روایت کوي چې امام صادق علیه السلام ویله چې خداوند عالم د فرمایش کوي: ان الله تعالی یقول: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي. چا د ما ولی اهانت وکو، حقیر وګڼلو، دغه بېزتي وکړه، دغه ابرو و عزت سره یې کیل وکړلو، د سویه چې هغه د ما جنګ ته تیار شولو، ما محاربت ته یې ملیا وتړله، ما سره یې جګړه شروع کړله، ما سره یې جنګ ته ملیا وتړله. نعوذ بالله من ذلک، یعنی د یوه مؤمن عزت سره، د یوه مؤمن ابرو سره کیل کول، د یوه مؤمن عزت خرفول، د یوه مؤمن تحقیر کول، د یوه مؤمن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله د هغه معاشرې کې کوم جاه و مقام د هغه خرفول، دا دسیده لکه یو کس خدای سره جنگ ته ملیا تړي، خود خدای دی یی. و بیا ورسته خداوند عالم فرمایش کوي: وانا اسرع شيء الى نصرة اولیائی. زه د خپلو اولیاو ډیر زر، ډیر بیړې سره مدد کوم، نصرت کوم. مقصد څه؟ مقصد دا چې که چا د ما ولی بېزتي وکړه، که چا د ما ولی تحقیر وکړو، که چا د ما ولی عزت و آبرو خراب کړلو، که چا د ما نعوذ بالله منون کی د ما ولی نعوذ بالله معاشره کې جاه و مقام خراب کړلو، زه ډیر زر د هغه بدله ورنخلم. مقصد دا دی چې خدایایي چې زه د خپل ولی نصرت ډیر زر کوم، یعنی دی بدله زه ډیره زر ورنخلم. مقصد دا دی چې که چا هم د یوه مؤمن ابرو سره کیل وکړلو، عزت خراب کړلو، جاه و مقام خراب کړلو، نعوذ بالله هغه مشرک خراب کړلو، نعوذ بالله هغه عزت خراب کړلو، یا اصلا مشرک خو بله پرېږده، انداسې عام طور باندې ځینو سپکو الفاظو سره هغه ته سپک نظر وکړلو، تحقیر یې وکړلو، هغه بېزتي وکړله، زیاړ یې سورل یې ورته وکړل. خدایایي چې دی بدل به زه ډېر زر ونه خلم. د خپل مؤمن بنده، د خپل ولی بنده مدد څه کوم؟ خب عام طور باندې موږ کوم ولی لفظ استعمالوو، پلانکی ولی خدا دی، پلانکی اولیاء الله نه دی، پلانکی ولی دی. ایمو نظر ډیر زر هغو کسانو ته چې هغوی خداوند عالم په نغدې خداوند عالم سره یې هغوی جاه و مقام و بلند مرتبه دی. یا به زه واضح الفاظو کې داسې وایم چې کله هم ولی لفظ استعمالوو، ایمو ډایرکټ ذهن چاته چې انبیا الهی ته، چې دوی نه مراد انبیا دي یا اهل بیت علیهم السلام ته، هغوی خو ډیره بالاتره درجه دی. چا چې د نبی یا چا چې د ولی بمعنى الامام یا بمعنى النبی توهین وکړلو، تحقیر وکړلو، هغوی عزت خراب کړلو، هغه خو نعوذ بالله هغوی ځای کوم ځای کې به وي؟ دغه ځای کې مراد څه کوم ولی نه مراد ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت ده چې کله خداوند عالم زه معراج ته وخېجولم، خدای نه مې پوښتنه وکړه چې الهي دغه کوم ولی دی، دغه کوم کس دی چې تا خپل جنگ سره، خپل محاربت سره تا هغه تشبیه ورکړی چې کچیرې تا ولی چا توهین وکړلو، چا تحقیر وکړلو، چا عزت و ابرو سره کیل وکړلو،
تا دی ای پروردگاره څه داسې وایه څه هغه د ما جنګ ته ملیا وتړله. خدایه دا ولی خلک ما ته معرفي که دا ولی څوک دی؟ خداوند علامت ای څه دا ولی هغه کس دی څه ما ونه ایتا رسالت و دیتا وسی مولا علی وصایت د هغه ولایت و د هغه ذریه ائمه معصومین علیهم السلام ولایت عهد متنخسته دی. دا هغه ولی دی. امام را دا دی و شه زه به لږ واضحو الفاظو کې داسې وایم څه که چا هم دیوه داسې مؤمن داسې شیعه څنګه خدای وحدانیت نه بعد د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسالت باندې هم ایمان دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسالت نه بعد د اهل بیت علیهم السلام ولایت نه هم ایمان دی. که داسې کس چا توهین وکړلو، که داسې کس چا عزت خراب کړلو، که داسې کس چا تحقیر وکړلو، که داسې کس چا معاشره کې جاه و مقام و عزت سره یې کیل وکړلو، خدای دې یایي څه داسې کس داسې وایي څه ما جنګ ته ملیا وتړله. افسوس خبره دی نن سبا ځنه کسان واقعا سړی حیران پاتې شي ځنه معززو بزرګوارانو عزت خرپولې لپاره ځنه داسې کارونه کوي څه هغه اصلا دین مو ته اجازت نه راکوي. که چیرې تا یو کس یو داسې حالت کې ولیدلو چې تا خپل ګنده ذهن د دا خیال کوي چې دغه نعوذ بالله بدکاردګۍ ګناه کې مبتلا دی، بیا هم شارع تا ته یایي احملوا افعال الناس على الصحه. د خلکو افعال څه کوم دي هغه صحت باندې ښې باندې حمل کوي. یوه کس ته څه تا یوه انداز کې لیدلی دی او یا تعویلات ورته پیدا کړه څه هغه ته مؤمن دی، بد تهمت ورباندې ونه لګوي. او یا تعویلات خو بله پیدا ډایرکټ چا باندې حمله کړه څه نعوذ بالله دا شی کار یې کړی دی. دا اصلا د یوه مؤمن شیوه نه دی څنګه یوه مؤمن باندې دوره غټ توهین ولګوي. البته شرعي مصطلح هم څه بیان کوم هغه دا څه که چیرې چا یوه مؤمن باندې توهین اهانت یا مثال تهمت یې ولګولو دی پارسې هغه توهین وکړي نعوذ بالله چا باندې دغه تهمت ولګول څه پلنکي زنا وکړه. یو مثال 2 نمبر کلیپ چې هغه هم ایشو کړلو ورته ها دا وکسه دا شی کسه کی بریخه ده بعدو کې مفتلا ده کسه دغه مثال خزه ور سره و کسه مثال جلکه ور سره و کسه مثال پلنکیزه کې دا کار وکړلو. نن سبا خو پیشرفته دور ده اصلا دسه ایډیټینګ کې اصلا د انسان غړول سترګو ته د خاورې چوي. خو بالاخره یو کس سره تا یوه ښځه ولیدله اسلام ته تداعي څه هغه ته تعویلات وکړه یاره دا به خپله ښځه وي، دا به خور وي، دا به لور وي، دا به خپل خپلوانو کې څوک وي، ډایرکټ دا حکم لګوي څه نعوذ بالله دا یوه مؤمن نه دا شی کار ډېر زیات بعید دی. شرعي حکم بیا څه دی که چیرې چا یوه مؤمن باندې تهمت ولګولو که چیرې 4 ګواهان ورسره نه وو یو ګواه دا 3 ورسره نوره نه وو شرعي حکم دا دی چې دا کس اروانیسوی اتیا کوړی ووایي وایي داسې کس بیا معاشرې کې آینده دپاره ګواهي هم نه قبلیږي. افسوس دی چې موږ په چنار کې که چیرې اسلامي حکومت خوای که چیرې د فقهاو حکومت خوای که چیرې د انبیاو اهل بیت علیهم السلام حکومت خوای صحیح معنو کې د اهل بیت علیهم السلام احکام باندې عمل خو هم کېدای بیا داسې چا جرأت کړی چې چا باندې څه تهمت لګولی وای څه بیا کوم شرعي فقیه ته هغه بیا ارنیولی وای کوم شرعي اسلامي حکومت نه کوم قاضي وي هغه څه ارنیولی چې اوس 4 ګواهان خپل د کوم تهمت لګولی دی باندې پیش کړه
که چیرې څلور ګواهان سره څه اتیا کوړې خوړلې وای بیا به آینده لپاره چا جرأت نه وکړي چې هغه بیا داسې یو مؤمن باندې یا توهین دپاره چې هغه اهانت وکړي مشه کې هغه تحقیر وکړي هغه نعوذ بالله ابرو عزت خراب کړي هغه جاه مقام خراب کړي بیا به داسې جرأت چا نه کولو چې چا باندې ځنه تهمتونه لګولې. المؤمن اعظم حرمة من الكعبه دا د روایت الفاظ دي. د مؤمن حرمت کعبه نه بالاتر دی. یعنی که چا د یو مؤمن نعوذ بالله حرمت و هتک وکړلو یو مؤمن حرمت خراب کړلو یو مؤمن عزت خراب کړلو یو مؤمن ابرو عزت او جاه مقام خراب کړلو یغه عزت سره کېل وکړ د سوای صدا کاس نعوذ بالله کعبه یې رنګ کړی دی. کنن سبا داور کې چې کعبه ته تجاوز وکي ته په متعلق څه حکم کوي مغه حکم تخپل ځان په متعلق بیا وکا کنه دغه ځای کې بیا ویلي ځان ته تعویلات پیدا کوي ایمه مؤمن باندې تهمت لګوي ته مؤمن پته کې هغه ایمان نوځي کعبه ته چوک تجاوز وکي هغه کافر کته ایمه مؤمن نعوذ بالله بدون څه دلیل هغه عزت خراب کی هغه عزت سره کېل وکي هغه توهین وکي هغه تحقیر وکي هغه مشرک عزت او مقام خراب کی ته مغاسی مؤمن پته کېږي ته مغاسی مسلمان پته کېږي. سوچ ولا خبره ده انسان په کار دغه باندې سوچ وکي انسان په کار د اهل بیت علیهم السلام کلام نه آشنا شي چې اهل بیت علیهم السلام د کوم طرف ته بیا یو کوم طرف ته روان یو ځنه دنیوي ځنه سیاسي مفاد لپاره نعوذ بالله د یو مؤمن عزت سره کېل کول یو مؤمن باندې دوره غټ الزام لګول ته خدای و امام زمانه نه شرمېږي